صحابو ډېر لوی تکلیفونه برداشت کړل او تر څو چې یو کار کې سړی مشقت ونه کړي نو کار سرته نه رسي. موږ به دا حساب والو چې یو سړی فصل کری، مثلا غنم کری، څونه مشقت برداشت کوي، پټې به له په اجاره لې یا خپل باندې، هغې نه پس به هغه اړی راړی چې نورې ووایي، هغې نه پس به بیا هغې کې تخم به ونه ګوري، بیا به یې کرې، بیا به د شپې کله چاوده او بخور ټیم د شپې وي، د چا پېشمني وي، په یخ یخنۍ کې به یو بخور به کې هلکه بوټي پکې څښا راووتل، د هغه څښا بوټو دارو به ورته اچی، بیا لو به کې خدای لوګري شته که نه په خپله، بیا هغې نه پس اوس خو کار اسان شو ترېشلنې، مخکې به خلکو غوبلې کولې، واڼې به یې کولې. دارنګې سبزي کرې، شپې ورځ به دې تاویږي، پلاسټکونه به پیچې، که ته دا مشقت برداشت کړې او ښه خواري وکړې نو فصل به دې ښه راشي، او که دا مشقت دې برداشت نه که او بس تخم دې ونسته او دبس کېږي به، فصل به دې کامیاب نه راځي. کور چې جوړی څونه مشقت برداشت کړې، دا پلستري دی او دا په خښتو اوبه دي او دا ویښته پورې چې سبا بنیاد کېنني او ډکون دی او بری ده او ماربلی دی او څه او څه مشقت به برداشت کړي نو بیا به ښکلی کور تیار شي. دارنګې اسلام یو کور دی، یو باغچه ده، او د دې اسلام د دې کور او د دې باغچې میوه دلته ملاویږي او قبر کې او آخرت کې ملاویږي. دا اسلام او باغچه اخیری مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نال کړه، د دې بنیاد هغه کې خون او دې صحابه او د هغې سیرابي وکړه او شاخ تراشي ورته وکړه او دې ته شپه ورځ او بخورې ورکړې او خواري او محنت یې وکړ نو میوې موږ ته راورسېدلې. ډېر لوی محنت خود د رسول الله صلی الله علیه مبارک په وجود تکلیفات تیر شوي دي. عقبه ابن ابي معيط او ابي ابن خلف دوستان دواړه کافران مړه دي. عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او نبی علیہ السلام سره کېناسته او لږې پیغمبر علیہ السلام سره مجلس وکړو چې واپس لاړ نو ابي ابن خلف د هغه دوست وویل ما له خواله را نه شي، ولی لکه څه چې بس ما سره نن نه پس خبر ختم ستا، ته د یو محمد سره کېنئ صلی الله علیه وسلم، هغه سره ناسته کې چې هغه سره څوک ناسته کوي څوک ولاړه کوي، هغه سره زما تعلقات ختم. هلکه هسې تللی وم چې وګورو چې دې څه وایي، نه 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 به راځه، هلکه بس غلطي شوې ده بیا به نظم وی په یو شرط به زما ستا دوستانه واپس کېږي، هغه شرط ډېر خراب او خطرناک و، هغې خولې سره انسان تلفظ نشي کولی، خو د سیرت خبره ده ځکه یې درته کوم، نقل یې درته کوم، نقل کفر نه باشد. وی په یو شرط زما ستا روغه کېږي او دا دی چې ته به ځې او د دې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت، د هغه په مخ به توکاڼې لاړې به توکې، او که دا دې نه کړې نو زما ستا دوستانه باقي نه پاتې کېږي. هغه بدبخت ومقسې لاړ. نبی علیہ السلام خو خیال نو، هغه سره خو یې ورځ هم تېره کړې وه، تېره ورځ یې ورسره ناسته هم کړې وه، او چې نږدې شو ځان یې غلی کړی و نو په هغه مبارکه چهره، په هغه مقدسه چهره، هغه د عرش نه غوره چهره، هغه د الله په مخلوق کې د هغې نه بهترینه نیازبینه حسینه چهره خشته، په هغې د سپېره لاړې تو کړې او را روان شو. دا نه چې رسول الله مبارک جواب نشو ورکولی، که یو څپېړی ورکړی و ټانسانټی به پې وړی دی، دومره خدای پاک پیغمبر علیه السلام له طاقت ورکړ. دا نه چې قوم یې نو ملګري نو، لیکن الله ورته حکم کړی دی چې واصدع بما تؤمر، ولو اعلان کوا وروسته ورته الله وایي واعرض عن المشرکین، دې ته به غږ نه کوې. اعرض بل ځای وایي عن الجاهلین، دا ناپوهه دي جاهلان دي، وجه جهالت تی غږ به نه کوې، جواب به هم نه ورکوې، سپېړه جواب به په سپېړه نه ورکوې، غږ به هم نه کوې. الله خفه شو، قرآن شریف کې آیات نازل کړ، الله خفه شو یوم یعد الظالم علی یده، دا ظالم به یو ورځ راشي په خپلو لاسونو به چکونه لګي او څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ارمان چې د دې
د دې ظالم ابی ابن خلف په ځای مې د پیغمبر لاره نیولې وه څه خبره هغه سره ملګري شوي وي نو څه خبره وه د هغه خوا کې ناست وي نو څه خبره وه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس افسوس چې دې ظالم سره د ابی ابن خلف سره خو مې لار نه ونیولې افسوس د چا په لار دا مې څه کړي لاسونو باندې چکونه به لګوي زمارونو دا مونږ چې و اسلام 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 چغې درته وو دا مونږ چې درته زړه ستړی شو علماو ځای په ځای او دا خلک کنزلم کوي دا مولا دا مولا دا مولا دا مولا دا مونږ دې ته ګورو چې د اسلام د خاطره د پیغمبر مبارک په نیازبین او مقدسه چکرا ظالمانو لاړم تو کړي دا د اسلام د خاطره دا د الله د وحدانیت او د یووالي د خاطره دا د دین اسلام د خاطره شوی دی دله به اوس موږ مشقت نه کوو دله به اوس موږ محنت نه کوو اوس به موږ د اغیارو او د باطلو ډلو په لاس کې راځو اوس باندې موږ دینه پس هم خلکو پسې کنزل کوو چې څوک دا خبرې موږ ته بیانوي دینه پس به موږ هغه مدرسو پسې بیا هم سپکوای چې کومو مدرسو کې دغه پیغمبر د دین خدمت کوي څومره محنت شوی دی څومره خواري شوې ده اکثر زویم ای بنده که ستا د رسول الله سره مینه نو ستا به اسلام سره مینه که ستا د پیغمبر په دغه ښکلي مخ عاشق او د پیغمبر د مبارکه چهره ستا خوښی نو چې د کم اسلام دپاره د هغه په مبارکه چهره د ظالم کافر لاړې توکلې دي ځان به مړ کې خو د اسلام خدمت وکړي دا به موټي کې ټینګ نیسي دا به کلک نیسي دا به پرېږدی نه دیکھے بس سر نخپو پورے داخلے گے ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ سر نخپے پورے پکے دنا ہوگا سر بدیم دے اسلام پا نقشی مخ بدیم دے اسلام پا نقشی لاسونا بدیم دے اسلام پا نقشی گردے دل لاس پیڑا قول جبا غوط اس سرگے پا دے ٹولو کے بعد اسلام نقش راولے دا خو منگ تا بیادا دے پیغمبر عظمت خو ما بیاو نمانکن کہ دا اسلام زما دا وجلال زل گیا مو دا اسلام پس ٹوکی کوم اسلام پس ٹوکی سے دی وہ چی سوک دا اسلام خدمت کی یغی پس ٹوکی کو یہ سوک دا اسلام خدمت کی یغی کی سوڑے روخ کل یہ سوک دا اسلام خدمت کی یغی پس سپکاویل چی کم مدرسوں کے جماعتونو کے دا اسلام خدمت کی گی اغا سپکاول ولے چی دا سپکشی دا دا اسلام بنیاد دی بس بیا بخلق خو چې عالم د سپک اسلام خو دې درته ښایي مدرسه د سپک کړه خو اسلام خدمت دې کې کېږي جماعت پسې سپک وی خو د اسلام خدمت دې کې کېږي پته ولګېده چې ستا د اسې وی چې زه مسلمان یم اسې وی لیکن د پیغمبر د هغه ښکلي مخ لاج د سره نشته د پیغمبر د هغه مقدس مخ او د هغه د هغه ښکلي چهرې تا سره اسې وی چې زما ښکلی پیغمبر دی نه د هغه ښکلا د هغه عظمت که ستا خوښه وګوره څومره محنت یې کړی څومره خواري کړی مونږ مخکې داسې ځونه پراته دي ځکه زړه م خوږېږي او زړه م دردېږي رب العالمین دا عقبه ابن ابي معيط او هغه ابی ابن خلف دواړه رستو ګیر کړل د بدر په جنګ کې دا عقبه ابن ابي معيط گرفتار شو او یا کسان د نورو کافرانو سره دیم گرفتار شو چې صفرا مقام ته ورسو د بدر نه نو صحابه کرامو درخواستونو که الله رسوله دا پیژنې دا هغه نه دی استا ملائکه چې صادره چولې او ولې ورکړو ځمکې ته یې غورځولې دا عقبه هغه نه دی چې ستا په ملا د ابوجهل په وینا د لرې چولې دی پیروان دا هغه نه دی الله رسوله چې ستا په دې مبارک چهره باندې لاړې توکلې دي لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر رحم دل وی خیر دی که اسلام قبلوي بیا معاف اسلام د خاطر ما ارس ورته بخلی دی بیا ما نا اسلام خو نه قبلو که بیا مې واس ورسېد بیا به داسې کوم بس صحابه مخکې رسول الله مبارک فیصله وکړه وی سر ته په توره وهی خو یې ته غورځوئ د صفرا په مقام کې دوه ځایه که سره یو خوا پرېوته او ترې بل خوا پرېوته دوه ته ورسېد یوم یعد الظالم علی قرآن کې الله دا آیت د په حق نازل کو نور ظالمان مراد دی او دې سر کې مراد دی دا په حق الله وې دی په لاسونو چکونه لګای او ارمان بکای خو بس وخت تیری بیا او هغه ابی ابن خلف شو هغه په احد کې د رسول الله مبارک مخې لراغی او نیزه و سره و چې زما پیغمبر په خپل نیزه و مو وجنم به او چې څنګه رانږدې شو رسول الله مبارک سره ورکوټه غوندې چوکا و لخته و پاغه غزار ورکه چې ورې چغې واله
چغې والې چې د چغو د لاسه څوک ټینګېدی نه شو. ابو سفیان ملګرو ته ته څه کې کم ځای دی زخمي دی؟ یو ځای هم زخمي نه دی. نیک بخته ورشه خلکو کې زخمونه دي، لاسونه خپې د خلکو نه پرېږدي، څوک چغې نه وایي. او تا باندې داغ نشته وي، پته تاسو ته شته چې د چا د لاسه والې شوی یم؟ د چا والې پته شته درته؟ زما دننه وجود اور کوي اور. لیکن د هغې د پاسه ظالم اسلام ته مخ نه که، اسلام ته شاوه او هغې غزار د لاسه خدای پاک مردار کو په خود کې اخرت ته ورسېد، د خدای گرفت ته ورسېد. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په ټولو کې خراب سړی څوک دی؟ په ټولو کې خراب او خطرناک هغه سړی دی چې پیغمبر یې مړ کړی دی. لکه حضرت یحیی علیه السلام چې چا وجلی دی، یا ډېر پیغمبران بني اسرائیل وجلی دي، دا بدبخته دي. او په ټولو کې خراب او بدبخته سړی د خدای په نزد هغه دی چې د پیغمبر د لاسه مړ دی. دا بدبخته دی، د پیغمبر د لاسه مړ شو. دا دو بدبخته و. دریم بدبخته څوک دی؟ د دې نه علاوه امیہ ابن خلف. دا د دې ظالم د دې ابی ابن خلف رور امیہ ابن خلف نام ډېر ظالم و. د یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به د سپکې وې، ډېرې زیاتې سپکې به یې وې، لږې نه، ډېرې سپکې به یې کنځل به یې کول. او دا دواړه روڼ او شیطانانو. دا رور ابی ابن خلف یو ځل راغی، نو زوړه ډوکي اوچته راغشتې نو هغې د ګوتو کې داسې چوري که او د رسول الله مبارک مخکې وغورځاو. وی ته څه وایې چې دا به هم جمدي کېږي؟ د ما د لاس ته وګوره چوره چورې مې که، دا به هم جمدي کېږي. رسول الله مبارک وفرمایل دا پیدا کړی چې چا دی هغه به جمدي کوي. آیت نازل شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. او بیا څه وایي؟ من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذي انشأها اول مره. کوم ذات چې په لومبي ځل دا ستا لاس کې دا چوره وډوکې جوړ کړی دی، هغه ذات دا واپس هم جمدي کولی شي. او د ورور به څه کول؟ کنځل به یې کول. امیہ ابن خلف سپکې به یې د پیغمبر علیه السلام په شان کې به ګستاخۍ کولې، مخامخ به هم کولې، پټې به هم کولې. نو الله د ده په حق کې آیت نازل که ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ډېره لویه تبعی د هغه چا دپاره چې پیغمبر ته مخامخ او پټ بد وایي، سپکې پې وایي، عیبونه یې راوباسي او غیبتونه یې کوي. او دا ولې څه له وجې نه؟ دا مال مس کړی دی، جمع مالا وعدده، مال یې ځان ته را جمع کړی دی. د مال په شمېر کې مبتلا دی او مال یې جمع کړی. او دې څه وایي؟ ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. دا خیال دی چې د دنیا دا مال متاع دولت دا مال همیشه جون را کوي. سیصلا څنګه دی مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. او بیا رسول الله فرمایي چې څنګه دی خوایا کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. وی پته صبر وکړئ، پته به ولګي. وی دی به هغه کندې ته غورځېږي، هغه اور ته چې ابده د زړه ته د هغې ته ورسي. بیا به پته ولګي د مال به په کار راشي او که به رانه شي. نو چې ډېر سپکې به یې وې، لکه د مکې لوی ملک و صاحب، لوی نواب و خان و، سپکې به یې وې. نو یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی ته خو به تا به مونږ وجنو وی پرېږدو به دې نه. خولې مبارکې نه دا لفظ وخت. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینې ته ورسېد، نو بیا به هم خلکو یې صاحب امیہ ابن خلف خو ډېرې سپکې وی، وی دې به پرېږدو نه وجنو به. دا لفظ د خولې مبارکې نه ووت. نو سعد ابن معاذ انصاري رضی الله عنه او د دې امیہ ابن خلف دوستانه تعلقات، یو بل سره دوستانه. نو د هجرت د رسول الله مبارک نه پس سعد ابن معاذ د زړې طریقې مطابق راغی مکې ته، چې لاړ به شم مکه کې خو د چا دغه نشته، مکه د هر چا د مکه مکرمه بهر نه به خلک لکه اوس چې څنګه ځي او طوافونه عمرې کوي. نو د عمرې په نیت راغی. چې راغی د امیہ ابن خلف سره ډېره نږدې دوستانه وه، د تجارت ملګري وو. کله که به د امیہ مدینې ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده، سعد ابن معاذ سره به شپې کولې، هلته منډې وې،
د سعد او که سعد ابن معاذ به کلم راته مکې مکرمې ته د امیه سره به ډېره دوستانه اوس اسلام راغی او سعد ابن معاذ مسلمان شو دی کافر پاتې شو خو دوی دا یارانه دوستانه خو شته نو چې راغی هم د خپل دوست امیه ابن خلف سره ډېره شو امیه ته ویل اشنا داسې کار دی چې ما له داسې یو ټیم وګوره چې زه طواف وکړم د بیت الله ځکه چې مخکې خو به کوله وګرځېدو اوس خو تاسو ټول چې نو خپل زوړ دین یې موږ خو دین بدل کړی دی نو جنجال جوړ نه شي هغه وی ټیک شوه غرمه زموږ خلک ودي په اوړي کې غرمه مکه کې ډېرې ګرمي وي نو غرمه به وځو نو طواف به وکړې ویې ښه چې غرمه شوه دي ووتل طواف له او چې چا نه یارېدل هغه خبیث په مخه ورغی ابوجهل ابوجهل امیه ته وایي من هذا معک امیه دا څوک دي د سره دا څوک دی هغه وی دا سعد دی زما مدینه والا دوست سعد راغلی دی بس ابو جهل په سترګې راوستې ښه تاسو زموږ دشمن محمد له پناه ورکړې ده صلی الله علیه وسلم هغه سره خبره کړې ده چې موږ به ستا مدد کوو خو زموږ دشمن دی نو چې ته ورسره مدد کوې خو زموږ خلاف پکې او ته دلته بېغمه ګرځې کولاو ګرځې زموږ دشمن نه مه من ورکه هم بوترانه ارمان که زما د دې مشر امیه سره ته میلمه نه وې نن به ته مانه روغ مدینې ته نه وې تللی نو سعد ابن معاذ څومره کوټې سړی نو د اوس قبیلې سردار و لوی سړی و ټیک ده چې وطن پردی دی غیرت خو پکې و هغه ورته ابوجهل په ارام کښېنه غلی کښېنه که تا بالفرض د دلته بند کړم او ما دلته نه پرېږدې زه به درته داسې چل به در سره وکړم چې دروازې به هم درته اسمان ستوري ښکاري ستا لار یمن ته تاسو دلته غله نه کېږي مکه مکرمه کې خو هېڅ هم نه کېدل نو ته چې یمن ته دی او د یمن نه غله راوړې د مدینې خوا کې ستاسو قافلې دې راځي به د باندې بنده کړم لار به دې بنده کړم شام ته لار به دې بنده کړم یمن ته لار به دې بنده کړم ته خو زما خوا کې تېرېږي د لوګي به مړه شی ما ته دمکي راکې دواړه سره په باس شو چې په باس شو امیه پړه کې سوچ وکړه چې خدای څه په غم وړېدم اوس هغه د قوم مشر دی ابوجهل د هغه سپکاوی بده ده دا مې میلمه دی خدای مکه که دته څوک وایي خلک وایي چې میلمه ته میلمه باندې خلک خفه کېږي نو امیه دا چلو که چې د میلمه ته سعد ابن معاذ ته مخ راواړوي سعد ته خو زما میلمه زه خو دې قدر کوم خو ابوجهل زموږ سردار دی د هغه نوم خو عمر ابن هشام ابوالحکم به یې ورته وی دا د باندې سترګې مه راوباسه که نه خو زموږ سردار دی ته میلمه تا ته به څه نه وایي خو سترګې مه راوباسه نو سعد ابن معاذ خفه شو چې تا له پکار ده چې د خپل ته دې ویلی وي چې زما د میلمه ولې بېعزتي کې نو ما باندې د مخ راواړوه ما ته وایي چې د هغه خیال ساته او بد رد به ته مه وایه اواز په ما غره وویسته د هغه پردې وکړو زه یې پرېښودم نو دی ورته وایي سعد ابن امیه وایي ته خو دویمه مه وایه وایي د رسول الله مبارک نه مې اورېدلي چې هغه وایي چې دی به موږ وجو خبره خو رفع دفع شوه سعد ابن معاذ مدینې ته راغی امیه کور ته لاړ خو د امیه په زړه هغه چاپه ودرېدله نو ښځې ته ویې ښځې وایي هغه زما یثربي رور چې راغلی و د مدینې والا سعد د هغه خبره دې واورېده وایي ما قاله لکه څه درته ویلي دي وایي هغه خو وایي چې محمد دوی ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې هم قاتلیه ما به وجني خو دا خبره کړې ده سعد ورته وایي امیه اوس ښځې ته وایي چې سعد خو ما ته دا خبره وکړه هلکه ټیزنه بې غیرته اوس هغوی تا وجني نو هغه په مدینه کې دی او ته په مکه کې نو ته ولې اوس قیدونه اچېغلی کښېنه که لیکن شارحینو د حدیث لیکلی دي وایي قریبه وه چې دستونه ترې بېدلې وي دومره په ده باندې هیبت او یره راغله او رپېدل پرې رالل نو ښځه ورته لا ډاډ ورکوي مزه د مکې نه ته بار موزه هغوی دلته نشي راتلی ولې رپېږې هغوی دلته نشي راتلی تالته نه دی بس او ښځې وایي بس نن نه پس به د مکې نه بار ونه ځم ولې ان محمدا لا یکذب پیغام دی محمد چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی او دی دروغ نه وایي دونه پې یقین خو پیغمبري نه مني دا دلته وایي دروغ وایي په ژوند کې دروغ نه دی ویلی نو بس د مکې نه بار به زه نه وځم د پیغمبر د خولې خبره رښتونې هغې کې دویمه نه کېږي دې کې د بدر مسله پېښه شو ابوجهل راغی او چغې جوړې کړې ای د مکې خلکو وځئ کم لښکر کم چې زموږ قافله را روانه د مسلمانان د هغې مقابلې له بدر ته راوتې
او هغوی وي زموږ مدد له راشه شابه چې ځو لوی لښکر ابو جهل تیار که د قومونو مشران امیه خو اوس پوه شو چې اوس خو خدای دې پکې خیر کړي دا به څه کېږي ده پسې رالل کاکاجي زو به که خیر انشاءالله زو به د مسلمانانو مقابلې له زموږ قافلې پسې راوتې دي او شا به ځان تیاروه بس چې د دا واورېدلو هغه خبره ورته را یاده شوه وی نه نه زه خو نشم تللی که نه زه خو بوډا سپین ګیری بیمار سړی او ځان په ځای غلام نوکر پیسې چې څه غواړې ابو جهل خو شیطان و که نه هغې وی چې زه ځم چې ستا پلار مانه پاتې شي ته به مانه څنګه پاتې کړې وی نه 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 خامخا به ځو دا ټوله لکان ځي کشران او ته نه دي جرګې پې را شروع کړې چې ښه دی وشرموم یو جرګه بله د بوډاګانې دا بابازي ته نه دی دی خو ستا نه سپین ګیری دی دا کمزورې دي دی او ته نه دی دی خو ستا نه کمزورې دی وی زه بیمار یم که نه مړه نشم تللی خیر مجبور یې کوي ښه ابوجهل ورته یو چل وکړه زه دې پوهېږم اوس که ته پاتې کېږې دا نور هم پاتې کېږي ته را سره وځه نو چې داسې یو ورځ مزل وکړو نو تا له به لار درکړم ته به واپس راځې هغه وی داسې به وي وی ټیک ده وی لاشترین اجود بعیر بمکه وی یو قیمتي اوښ ځان لالم چې په مکه کې د هغې نه اعلی اوښ بل نه مطلب یې دا و چې خلک وده شي د شپې زه به پرې واپس راوتښتم ځان له یې اوښ واخېسته ښځې ته وی جهزینې هله شابه ما ته یا ام صفوان ما له سامان د سفر برابر کا ښځه وی او خبره دې یاده ده ساعت چې درته ویلې ده دې یاده ده ته چې وی د بار به نو ځم خدای دې بې خو باسه وی نه نه ښځې ځم نه لږ غوندې ځم دروازه کولاو ساته سبا به که خیري واپس راغلی ابو جهل ولې یو د پنځو شپږو لسو کسان والا کانو یو ډله جوړه کړه وی ګورې کاکاجي به دنه تښتي خو چې دنه ونه تښتي هغې وی ته بېغمه اوسه دې به موږ نه نه تښتي چې یو ځای ته دا خو به قافله وه د غرمې به یې دمه کوله د شپې به یو ځای کې دمه کوله یو ځای ته ورسېدل د به ځان سره اوښ نږدې تړه چې اوښ نږدې وي چې خلک وده شي چې زه خپه واړم تر څو چې خلک خبرېږي زه به تلې اوښ به یې نږدې تړه چې دې څنګه اوس غرمه یا شپه او خلک وده دي او دې څنګه را پاسې د هلکان خو ته بیدار او ابوجهل پې کړي هغې را منډه کړې کاکاجي خیر دی څه کوې سر کوزو سر کوزو زه وده شی نه 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 مونږ تا ته لوټۍ ضرورتي لوټۍ ضرورتي اوبو ضرورتي مونږ به ستا خدمت کوو ته زمونږ مشر یې زمونږ پلار یې زه تاسو په ما څه کوم نه نه تا نه چې ته ځو بس سړی پوه شو چې دې ځای کې خو یې خوند ونه کړ چې بل ځای کې په شپه راله قافله یې ساره شوه او نیمه شپه شو دی را پاسېد په اوښه سورېږي هغې بیا را منډه کاکاجي خیر دی څه تکلیف دی اوبو ضرورت لوټۍ ضرورت لوټۍ ضرورت سر کوزو په نیمه شپه ما سره څه کوې زه ضرورت نشته نه نه موږ له خوب نه راځي موږ خو ستا ګوره خدمت ته ولاړ یو که هلته بیا بچ شو ونه تښتېد دغسې بدر ته یې ور ورسوه چې بدر ته یې څنګه ور ورساو جنګ شروع شو دا امیه څوک و چې دا هم درته وښیم دا هغه کس چې حضرت بلال به په شګو سملی دا د بلال سردار و دا هغه کس و چې خلکو له هلکانو له به چامکینې ورکړه او بلال به یې پې واو دا هغه کس و چې بلال نه به جامې ستې او د مکې په کوڅو کې به یې ځغلاو او په زخمونو به یې شګی چوي دا هغه ظالم و دا هغه نو د پیغمبر پسې یوازې سپکه نه پیغمبر کې عیبونه راوښکل نه صحابه باندې بلال باندې ډېر ظلمونه کړي دي دا هغه ظالم د دین دشمنان خو هره زمانه کې عیبونه راوباسي په علماو موږ د بلو عالمانو طالبانو ته هم دا فکر مه کوئ دا د مخکې نه روانې خبرې دي خلک خپلو شلو سړو ته نه ګوري او ستا پوټې نه غوندې زخم ته ګوري او در کې نقصانات راوباسي دا د مخکې نه روانې خبرې دي دا عیبونه نو چې دی اوس سور دی په اوښ باندې زوی ورسره دی بلال ولیدو حضرت بلال چې ویلې د چغې کړې لا نجوت ان نجا امیه ای خلکو هغه د امیه دی ګورې که دی نن ختم شو دی نن بچ شو زه مړ یم بس زه غم د الله صاحب مړ یم که دی رانه بچ لاړ دې ظالم په ما څومره ظلمونه کړي دي دا هغه نو چې پیغمبر علیه السلام پسې سپکې به وي او مخامخ وپشي وی کم دی وی هغه دی بس صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو بس دا چلو کو چې عبدالرحمن ابن عوف سره تعلق و هغه ته عبدالرحمن ابن عوف بچ مې کا مهرباني وکړه وی ما پسې راځه نبی علیه السلام له دې بوزم
یا غله دې مې ور وستې بچ بچې بس اوخې غلو دی کې صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو دی خو پیش شو چې زما پسې هغه غیره ورسېدل نو شاته ورپسې زوی نو خپې راوچته کړه زوی له لته ورکړه هغې لاندې وغورځو سړي په خپل سر راشي په زوی بیا څه کوي په سر یې راله زوی وغورځو دې دپاره چې یو خو به مې اوښ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي چې دې تر څو وجنې نو زه به پیغمبر علیه السلام له رسېدل یم خو به صحابه راغلل هغه زوی ول یو دوه تورې واخو هلته مردار کړه او ده پسې بیا شو وی عبدالرحمن سړي را ورسېدل وی اوښ نه ټوپ کا وی څه کوم وی زه بچ کوم بس اوښ نه یې ټوپ کړه عبدالرحمن ابن عوف راغی ځان یې بې د پاسه ور واچو وی ده ته به غږ نه کوې دې د پیغمبر علیه السلام نه بوزم هغې وی پاسه دی دا مونږ ته معلوم دی دا هغه بلال هغه سختۍ د مونږ یېرې دي چې ده به د مکې کوڅو کې راښکا هغه به احد هغه چغې والې او یو چغه به اسمان ته رسېده او دې ظالم به واو د مونږ یېرې دي د مونږ هغه یېر دي چې رسول الله مبارک کې بس سپکې وي مخامخ به راغې کنزل به یې کول په شیشه به یې کنزل کول د مونږ یېرې دي پاسه دی عبدالرحمن ابن عوف نه پاسېږم دې به ده ته به غږ نه کوي په ځانه چولو بس یو او دې غټ و ډېر بوله سنډه او غټ امبر سرې سنډه ني داسې غټ سنډه او غټه خېټه وه خېټه ور چاټه بس یو صحابي راغی او توره را واغېسته او د لاندې یې په دا خېټه کې ومنډله او داسې پکې وړقوله داسې د عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي شوه په هغه ځای مردار شو نور کافران یې په کوی کې وغورځول قلیب بدر ورته وایي او دې چې به کوی ته راښکه نو لاس پتې وته وجود یې پړسېدلی اوس خا شوی رسول الله مبارک وفرمایل وي همدلته پې د پاسه خاورې ور واچوې شګې هم په دا ځای باندې پرېږدي خدای مردار کړه څونه مستي وکړه خو دې کړه مستي بلال سره دې وکړه رسول الله مبارک سره دې وکړه و دې کړه مستی لیکن جون ختم اوس به درته پته ولګېږي مونږ ځکه دې خلکو ته وایو چې یارونه ګوره یو موټرګي د سره دی یو موټرګي د سره یو بنګله د سره ده بینک بیلنس دولت په هم نصیب ده خدای خاطرو کې مستی مه کوئ خدای او رسول پسې ټوکې مه کوئ دین اسلام پسې ټوکې مه کوئ د اسلام مقابله مه کوئ د دین مقابله مه کوئ دین خوښ کا ځان لا بچي لا پلار لا مور لا رور لا تربور لا دا دین د ملا ټیکه نه ده زما ټیکه نه ده که نه د خو ستام ده او زمام ده دا دین ملا پسې مه لیکئ چې دا د ملا دی د ملا د بچو د هغې پیشه او کار یې پیشه د اسلام د ملا پسې مه لیکئ اسلام زمونږ د ټولو دی دین زمونږ د ټولو دی مدرسه زمونږ د ټولو ده ګیره زمونږ د ټولو دپاره پیغمبر زمونږ د ټولو دی کې قرآن زمونږ د ټولو دی ملا پسې مه لیکئ خپل بچي م راوباسئ دین پې زده کئ خپل نوسي راوباسئ خپل رویرونه راوباسئ قرآن پې یاد کئ دین پې زده کئ ملا پسې مه لیکئ انتقال داسې قصب خو نه دی کړی یو قصب یې لکه یو سړی ترکاڼ دی نو زه ټیک شوه یو قصب دی او د زوی به هم ترکاڼي او د خلکو خدمت پکې الجار ثواب به خدای ورکوي یو سړی دوبي دی زوی به هم دوبي یو سړی بټیاري دی زوی به یو سړی لور دی یو سړی زمیندار زوی به همغسې وي نو دا مه کوه چې دا دین هم د یو قصب دی ملا پیشه او بچي پیشه نه د دې به تپوس ته نه کوي د هغې تپوس نه کېږي چې ته زمینداري دې ولې نه ده کړې دوبیتوب دې ولې نه دی کړی او د دې به تپوس ته د قیامت پر ورځ کېږي دا د ټولو شریک شی دی موږ دا ملا پسې تین کړی ملا پیشه امامتي پیشه ملا پیشه درسونه پیشه او بچی پیشه نه 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 دا د ټولو دی د ټولو دې کې فرق نشته لاړه خیرت له تباه او برباد شو څه ته جوړه شو پیغمبر خدای سرخرو کړه او د رسول الله مبارک خبره خدای رښتونه کړه چې موږ به امیه وجنو او ما امیه مردار کا ختم شو زمارونو دغه تکلیفات تیرېدل په صحابه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پوه شو چې ما ته خو دوی لاس کوشش کوي په مام او ما ته داسې لاس نه شي جوړي زما خو قوم شته قبیله مې شته نسب مې مضبوط دی او دا صحابه غریبانان خو د دې د لاسه برباد شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی تفرقوا فی الارض فان الله سیجمعکم زه ځمکه کې خواره شي څوک یو خوا څوک بل خوا مکې نه وځئ فإن الله سيجمعكم الله بم جمع کی یو ځای به یو وخت به راشي چې خدای به م یو ځای کړي مدینه به راځي که خیر انشاءالله نو چې دا اعلان یې وکړه صحابه پوه شو چې رسول الله مبارک مونږ ته اعلان وکړه چې ځای خواره شي د مکې نه وځئ وی الی این دا الله رسوله کم خوا مونږ الی این نذهب کم خوا لاړ شو نو رسول الله مبارک حبشې طرف ته ګوته ونیوله وی حبشې ته لاړ شي نو د صحابو یو ډله ووتله حبشې ته لومبې دا سن 5 هجري وسیب لومبې چې لاړل نو په دې کې د صحابه 11 سړي او 15 ښځې لاړلې 11 سړي او 15 ښځې نو جدې ته ورسېدل د دې جدې د دې دریاب نه پورې غاړه سمندر دریاب نه پورې غاړه حبشه ده
دا افریقی ملکونه دي. نو چې دوی څنګه ووتل نو دی کې ابو جهل او ملګري خو پوه شو چې دی خورانه لاړل بعضې کسان، نو دی ورپسې اوس غلیدل. خو د خدای شان و چې دا کافر ورپسې جدې ته رسېدل، نو د هغوی کښتۍ بیا دومره لرې تلې و چې دی ورپسې رسېدی نه شو. دا 11 سړي او 15 ښځې حبشې ته لاړه. په حاشیه کې یو بادشاه و نجاشي، هغه سره دیره شو. ډېر ښه سړی، نیک سړی و، عیسایي خو نیک سړی، ښه سړی. نو دا پروپیګنډه وشوله چې د مکې خلک مسلمانان شو، د اطلاع ورسېدله. نو بس د هغه ځای چې ته تاجرانو غلطه اطلاع ورسېده، نو د هغه ځای نه هغوی واپس رالل چې بس کار وشو، مکه مسلمانه شوه. نو چې جدې ته رالل معلومات یې وکړل، نو هغه خبره دروغ وه. نو دی سره بیا نور ملګري یو ځای شو، نو بیا ورسره 86 شپږ اتیا سړي او 14 ښځې یو ځای شوې. 6 اتیا سړي او 14 ښځې نو واپس لاړل حبشې ته. نجاشي سره دیره شو. د کافرانو په زړه دا کم ځای ځایدل، هغه وی 6 اتیا کسانو 14 ښځې خو ډېر شی دی، دا خو اوهم خلک دي، دا خو موږ نه لاړل حبشې ته. او د هغوی قانون به دا و چې په ملک کې به په کلي کې به یو سړی و، نو بیا به څه ناسه محفوظ به و، څه ناسه، خو چې د کلي نه به ووته بس بیا به دې چا نه شو بچ کولی. که بیا به تا دې رانیوه نو قوم به وي د خو هجرت کړی دی، موږ د مدد نه کوو، نسب به مدد نه کوو. ولې د اوس هجرت وکړه ولې د وطن نه وتې، چې ووتې بس. نو چې دوی څنګه لاړل، نو د مکې کافرانو یو 2 کسان نجاشي له ولېږل، یو عمرو بن العاص یو عبدالله ابن ابي ربیعه. عمرو بن العاص او عبدالله ابن ابي ربیعه وی تاسو لاړ شئ نجاشي له او ښې تحفې ځان سره یوسئ، او د نجاشي د دربار چې کوم خاص خلک دي هغوی له به تحفې لاول ورکړئ. ابا مرګري شي، نو نجاشي ته وی چې دا موږ له راکړه. نو چې هغه آماده شي چې در کومه، بس موږ به وفد درولیږو، جرګه به درولیږو، د لاستري به یې راولو او مکه کې به یې مړه کړو. ځکه چې د مکې نه اوس دوی اوتې دي، د مکې امن د دوی ختم شوی دی. نو چې دوی دواړه لاړل، بلا تحفې تحائف یې یوړل، او هغه تحفې تحائف د نجاشي چې کوم خاص درباریانو، وزیران او مشیران هغوی له ورکړل. وی موږ به نجاشي ته لږ ور ورسوئ، موږ هغه سره یو څو خبرې کوو، او یو کار به وکړې، تاسو به هم زموږ ملګرتیا کوئ، دا چې زموږ د کلي کوم خلک دلته را تښتېدلی دی چې دا موږ له لاس په لاس راکړي، دا وتړي او موږ له لاس په لاس راکړي چې موږ یې مکې ته یوسو. هغوی خو تحفې تحائف رشوت خو ناشنا شی دی، رشوتونه یې واخېستل، تحفې تحائف یې واخېستل. او نجاشي ته یې ویل چې دغسې د مکې څه خلک راغلي، تاسو سره ضروري خبرې کول غواړئ. نو د مکې د خلکو به ډېر خلکو عزت او قدر کوو، د بیت الله د مخه او د حج او د عمرې د مخه. وی ډېره ښه درې ول. دا 2 کافران چې کوم دا وروستو عمرو بن العاص بیا خدای مسلمان کړی دی، دوی چې لاړل نجاشي ته ودرېدل. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب زمونږ نه څه بعضې کسان دلته را تښتېدلي او تا سره یې امن غوښتی دی، او زمونږ په زوړ دین پسې خبرې هم کوي، کنځل هم را پسې کوي، مونږ هلته نه پرېښودل، دلته رالل، او ته بیا مهرباني وکړې او دا راله راکړه. او دا ډېر خراب خلک دی، او ساحران او جادوګر دي، او د پلار او د دوی منځ کې اختلافات جوړ کړل، د ښځې له خاوند منځ کې اختلافات. دوی یو مشر دی چې د هغه نه غټ جادوګر بل نشته دی. نو ته دا مې کسان موږ له راکړه. نو نجاشي وت، او دا چې کم د نجاشي درباریانو که نه، دا خواصو هغوی یې مرسته وکړه. وی صاحب دا د بیت الله خلک دی، ګورې صاحب د مکې خلک دی، ردی به قدر کوو، عزت به کوو، او دا سړي به والک وته. نجاشي وی نه نه داسې خو نه ده که نه، په بې تحقیقه خبره خو نه ده پکار، هغه ګورو د هغوی نه تپوس کوو چې هغه څه وایي. نو نجاشي وی دا څوک دی؟ وی دا جي پلانکي ځای کې دیره دي. وی ولې؟ نو د دوی مشر حضرت جعفر و، دا د رسول الله مبارک د تره زوی و، د ابو طالب زوی و، د علي صاحب ورور. نو جعفر دوی سره مشوره وکړه چې موږ به نجاشي رانه تپوس کوو، موږ به څه وایو ورته. که دوی موږ نه دا تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام خدای دی که نه دی، اوس به دې سره څه کوو؟ دوی خو ته خدای وایي، موږ خو ته خدای نه وایو. دا به څه کېږي جنجال؟ فیصله یې په دې وکړه چې رښتیا خبرې به کوو، چاهې چې هر څه کېږي، موږ مرو که هر څه کېږي، خو دروغ به نه وایو، رښتیا به ورته کوایو. نو مجلس ته یې راوغوښتل، نجاشي دې تپوس وکړ. وی تاسو زما دې کلي ته علاقې ته راغلی یې؟ وی تاسو پسې دا خلک راغلي دام رانه غواړي، تاسو ولې نوی دین اختیار کړی دی او څه مسله ده؟ جعفر پاسې وی بادشاه سره، او چې دی لاول دربار ته راننوتل، نو د نجاشي دربار ته چې به خلک ننوتېدل، نو سجده به یې ورته لګوله، د کافرو ټولو به سجده لګوله، دوی سجده ونه لګوله.
وته ودې لیدل دې کبرجنو ته تعالی چې څوک راځي سجده راته لګوي او دوی سجده ونه لګوله ودې لیدل نو نجاشي تپوس وکړه وی سجده ماته ولې ونه لګوله وی صاحب مونږ کې یو سړی الله را لېږلی دی او هغه وی چې دا د خدای پیغمبر دی نعرف اباه و امه مونږ یې پلار هم پېژنو مونږ یې مور هم پېژنو مونږ یې قوم هم پېژنو مونږ ته ښه پته ده چې دا رښتونی دی مونږ ته تر اوسه پورې په ژوند کې د دروغ نه دی ویلی هغه پیغمبر مونږ ته یو خبره کړې ده وعده کړې ده چې ما سوا د الله نه بل چا ته سجده به نه لګوې یو الله ته به سر لګوې باقي به هېڅ چا ته سجده نه لګوې دا هغه مونږ ته اډر کړی مونږ ته حکم کړی دی نجاشي خو هوښیار و پوه و قابل سړی و د ده اصل کې د نجاشي پلار د حبشې بادشاه و پلار او دا یو نجاشي ته پیدا و دا یو او د ده بل رو د هغه 12 بچي نو د حبشې خلک خو ستغ دی هغې وی چې یاره که دا د نجاشي پلار مړ شي نو بادشاهي به نجاشي له راشي که نجاشي له راشي نو بس دی خو یو دی د ده خو بل څوک شته دی نه نو هسې نه بادشاهي بل طرف ته ګډه وړی نه شي نو هغې لږې شو د نجاشي د پلار یې مړ کړ دی خو راکوټ په هغه وخت کې د نجاشي نو چې پلار یې مړ کړ نو بادشاهي هغه بل لور له لاړه د حبشې د خلکو اخوخو چې هغه له څنګه بادشاهي لاړه نو دی دا نجاشي ډېر هوښیار او د ده دا نور 12 بچي د دې نجاشي د حبشې هر بادشاه ته به وي د خپل نوم اصحماو نو ده به نجاشي له ډېر زیات خیال ساتي پکې مشر و دی روارو خو مشر و بچي واړو نو ده له به ډېر خیال ساته ده نه به ډېر تپوسونه کول او ده له به ډېر اهمیت ورکول نو د حبشې دغه ملکان بیا ویرېدل ویره دله خو ډېره توجه ورکوي نو هسې نه چې سبا دا بادشاه مړ شي او داروارۍ دا داروارۍ یې دغه نه شي بیا بادشاه نه شي نو موږ نه به انتقام ولي چې تاسو زما پلار وژلی دی نو دوی لاړل بادشاه ته ویې صاحب موږ خو دا هر څه ستا دپاره کړي دي ستا ورور مړ که دې دپاره چې بادشاهي تا له راشي ستا زامن له راشي نو ته خو د هغه خیال ساتې هغه له عزت ورکړې وی دی هوښیار دی وی نه به دې موږ له راکړه دې موږ وجنو یارېږو که بادشاهي ستا د مرګ نه پس دله لاړه دې موږ نه انتقام ولي د پلار هغه وی سیک دله خو خيار واره درکم او تاسې وجنه دا خو ظلم دی وی نه ده وی یو کار به وکړو دې به له ځان نه جدا کړم دې به زه لرکم دې به زه چاته په چا خرڅ کړم او وجلی نه شم لاس مې وله نه ورځي نو دې بیا صاحبه خرڅ کړ دې جدا کړه د خپل ځان نه او خرڅ یې کړ چې څنګه دې خرڅ کړ خدای پاک عجیبه ذات دی چې دې څنګه خرڅ کړ د شپې یو تندر راغی تندر دا بادشاه سره د 12 زامنو د محل غرق کړل بس قوم خو پیښو چې بل څوک مونږ کې اهل شته دی نه دغه هلک واپس راولو دی پسې لاړل او دی را خلاص کو وی مونږ خو تا واپس بادشاه کو خو په یو شرط وی څه وی مونږ ستا پلار وجلی دی مونږ معافي غواړو که هغه انتقام نه لي وی سم نه ویم درته نو دی پادشاه شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا اصحمه ډېر ښه سړی دی نه نجاشي وی دله خدای پاک بادشاهي بغیر د رشوت نه ورکړې ده خلک په خپله راغله دې په کرسۍ باندې کېنه نو حضرت جعفر رضی الله عنه ورته ناشنا تقریر وکړه وی ای بادشاه سلامت ای درباریانو موږ به مردارې خوړی دا پیغمبر راغی چې مرداره به نه خورئ موږ به د سکه خویندو میندو سره نکاحونه کړي سکه مور سره او خور سره به موږ زناکارۍ کولې د وی دا ګناه ده دا به نه کوې موږ به ډاکې او قتلونه کول د وی ډاکه به نه کوې قتلونه به نه کوې موږ به دوکې کولې د وی دوکې به نه کوې موږ به بوتانو ته سجدې لګولې د به په خپل لاس هم جوړ کړه دې ته سجدې نه لګوې یو الله ته به سجده لګوې موږ به خویندې او لوڼه جمدې ښخولې د وی دا ظلم دی دا خویندې لوڼې به جمدې نه ښخوې موږ یو الله ته راوستو یو الله ته نجاشي وی دقه خبره ده وی یو دقه خبره ده نو وی دا خو څه بده خبره نه ده دا خو د دوی خپل دین دی او چې خپل دین چلی ستاسو پکې څه دي وی دا پیغمبر تاسو ته څه وایي وی هغه وی چې ما ته خدای وحی را لېږي وی هغې کې سیسه تاسو ته یاده ده جعفر وی او یاده ده وی لږه ووایه نو حضرت جعفر د صورت مریم تلاوت ورته په خوږ اواز شروع نو چې شروع یې که نجاشي سترګو نه اوښکې روانې شي وی قسم دی انجیل زمون کتاب او دا د یوې شمې 2 رڼاګانې دي د یوې ډیوې 2 مخه دي 2 رڼاګانې دي دا ټیک ته خدای کتاب دی زه نشم در کول او هغه خپلو درباریانو ته وی چې څومره تحفې راوړي دي واپس کړئ ورته دی ورته واپس کړئ
د کافرانو وی ورګه یو خبره خو یې راشو سبب بیا دربار ته صاحب یو خبره مو یې راشو وی ته دی راغړه تاسو کې چې د عیسی علی السلام متعلق دوی سوي دا بیا راوخته نجاشی دې تاسو کو وی د عیسی علی السلام متعلق تاسو څه خیال دی اوس دا خطرناک شو دا هغه په عیسی علی السلام ته خدای وي دا خدای زوی به وته وي دریم خدای به وته وي حضرت جعفر وی مونږ ته خپل پیغمبر وی دی چې حضرت عیسی د الله بنده او د الله رسول دی نه خدای دی نه د خدای زوی دی خو دې لیدل وی جی تاسو عقیدې خلاف دي تاسو دین خلاف دي نجاشي مکه ته ګوت کړي او ډکه روچت کو وی قسم مې د الله په ذاتی چې دا 220 عمر او عیسی د دین دومره زیات نه دی دا ټیک وای دومره زیات نه دی خدای نه دی نه د خدای زوی دی او د خدای بنده او د خدای رسول دی زه بچي جعفر وی نزت یو درې تاسو کومه د دې قوم نه ستا په مخ کې وی اے قومه تاسو نه زیات تاسو کوم چې آیا موږ تاسو په وطن کې غلا کړی دا موږ راغلی یو سم پټ کړی دي دلته راغلی یو وی نه وی موږ تاسو غلامان او مریانو دلته را تختیدلی یو وی نه وی موږ الته مړې کړی دي قتلونه دلته راغلی یو وی نه نو پسم نشي کوم مړې کړی وی نه تاسو موږ بوتلو تاسو غلامان او موږ نه تختیدلی تاسو موږ بوتلو کوم ما تاسو پیسې موږ بوتلو بس نجاشي وته غوسه شو وته په اس صورت کې په هیڅ صورت کې دا خلق تاسو نه نشم درکول په هیڅ صورت او خېګړه خیر خپل غواړي نو په اطمینان سره د خپل مکه ته چې دویمه خبره ونه کوي او کدی د پاسه دویمه خبره کوي نو سرمنده نو بس زه لري کېږي بس هغه نه پس صحابه کرام په حبشه کې په اطمینان اوسېدل خو خوشاله باندې او الله پاک داغه نه پس دغه نجاشی ته ایمان ور نصیب کو مسلمان شو خدای مسلمان کا نجاشی او صاحب ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور وا ام پدوی کې وا داغه خاون په حبشه کې وفات شو نو رسول الله مبارک لا نکاح د ام حبیبه د نجاشی تړلې ده او د خپل طرف نه ول 1500 درهم په مہر کې ورکړل او بلا تحائف او ذکر او زویل ورکل ای بچي زه خو مجبور ام تل نشم د حبشه نه ما ته مجبورې دي او تبد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلار شي زما سلام به ورسه دا توفیق به ته پیش کې او دا به ته چې غایبانه پتا مسلمان دی اسلام وروړي په اتفاق دا چې کشته په لار غر کشوا غریبانان شهیدان شو او دا نجاشی بیا هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی استاسو غرور اصحما نجاشی وفات شوه دی او جنازه به پیژ کوم نو رسول الله مبارک بیا په غایبانه جنازه کړی ده نو سو خوې غایبانه وا او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو روایت دی او حدیث ته عبد الله ابن عباس دی هغه فرمایي چې د نجاشی جبرئیل علیه السلام وې د ازمکه او تر نږدې کړه نو نجاشی پیغمبر علیه السلام ته هغه کټ ښکارېده د هغه لاش او مونږ ته نه ښکارېده گویا کې په حاضر جنازه شوې ده بهر کې زمانونو دا هغه سختې وي چې په صحابه تیر او دغه صحابه کرام بیا د حبشې نه چې کله صحابه نبی علیه السلام مدینه منورې ته لاړ نو دی بیا د اقصی ځای نه رالل او مدینه منورې ته ورسېدل ځکه رسول الله مبارک ورته فرمایي تفرقوا خواره چې تاسو به الله یو ځای جمع کوي نو مدینه منوره کې خدای پاک را جمع کړل او زمانونو د مکې نه حبشې ته هجرت کول ښکاره خبر چې هغه زمانه کې نه موټرو نه الته ریلګاډیو نه هغه زمانه کې دا بحري جزونه چې دا اوس کم دي او نه جزونه څومره په تکلیف دا غریبانو رسېدلي او په پردیس ځمکه کې بیا به دا اوسېدل څومره ګرانه وه او بادشاه سره مقابل او د مکې خلکو څومره سختۍ پې تېرې کړې تللي ورپسې دا دغه اسلام او د دین د خاطره دې دپاره مې ده ووایي یو د صحابو تاریخ تاسو ته معلوم شي جمدی قوم هغه چې د خپل مشرانو تاریخ محفوظ او جمدی ځان سره ساتي او دویم نمبر چې تاسو ته دا معلومه شي چې دا دین څه تیار نوړی نه ده چې زموږ خولې ته راغلی ده دې دپاره ډېر تکلیف تېر شوی دی دې دپاره ډېر محنتونه شوي دي چې ستاسو زړه کې د خپل دین قدر پیدا شي د خپل اسلام قدر پیدا شي او دا به تاسو دپاره د دې خبرې م یو ضرورت شي چې تاسو به خپل زړه کې سوچ کوئ کوشش به کوئ محنت به کوئ چې موږ د پاره سنگ مشرانو دا دین موږ ته راورسو الحمدلله چې داسې دا موږ رستو رسو دا خدمت موږ وکړو دا محنت موږ وکړو او د هغې دپاره دغه لارې دي چې خپل بچي عالمان جوړ کړي خپل بچي حافظان جوړ کړي خپل بچي قاریان جوړ کړي
او دویم نمبر چې څومره مدرسې دي د دین مدرسې دي هغې سره خپل تعلقات جوړ کړئ د مدرسو مدد وکړئ د جوماتونو او یا که د نه کېدی شي تبلیغ سره دعوت و تبلیغ یو ډېر ښه لار ده هغې سره خپل تعلق او خپل جوړ پیدا کړئ خپله به هم نیکان شئ او خلکو ته مو دین ورسوئ الله پاک دې د نبي علیه السلام مبارک د دغه راوړلی شوي دین چې کم د پاره هغې او د هغې صحابه قربانۍ ورکړي دي الله دې زمونږ په ژوند او په مرګ نصیب کړي او خدای تر قیامته پورې جاري او ساري وساتي